گندگی د پاره سره غشتل گندگی ته وي زه به ستا به پیر صاحب له بوځم نو ته ستا نه ګنده شی ما ته نه ښکاره کېږي وایي هغه ګندګي ورته الله ګویا نه کړه او اواز یې ورته وکړي ما له ګوتې راونړې ته زما د فلسفې نه خبرې زه یو عظمت والا فلسفه لرم دی چې حیران شو چې د ګندګۍ نه اواز راخیږي ډېر په تعجب سره ورته ولاړ دی زما فلسفه وره وایي د ټولو نه مخکې په دنیا کې زه د غنمو دانه وم هغه دانه زمیندار په واغشته ډېر په ښکلي انداز کلایه کې نیولې وه پلاستیک کې اچولې وه یو پیر صاحب له یو کس راغی حضرت ما ته بیعت وکړه هغه چې وکتل د هغه انداز ته وکتل تکبر و پکې لویوالی و پکې حضرت صاحب ما ته بیعت وکړه انداز یې بدلو حضرت صاحب پې پوه شو وایي بیعت کومه خو زما یو شرط دی شرط به پوره کړې نو هله به بیعت کوم هغه څه شرط دی وایي زما دا شرط دی چې د ځان نه ګنده شی وګوره او مال یې راوړه ځکه ته ډېر معزز یې او ته ډېر لوی هائی سټیټس والا سړی ماله د ځان نه ګنده شی را پیدا که د ځان نه پریوتې انسان وګوره یا د ځان نه پریوتې شی وګوره مال یې راوړه بیعت به درته کوم د حضرت دا خو اسانه ده روان شو د پیر صاحب کلي ته راغلی او ګرځېده راشه څوک به پیدا کړم یو غریب سړی یې ولیده غریب سړی چې ولید شلېدلې جامې اچولې وې د پې سلام واچو هغه جواب ورکړه وی بھائی ته خو زما نه غریب ښکاره کېږي زما نه ښکته ښکاره کېږي لو سټیټس والا ښکاره کېږي راځه ما ته پیر صاحب وی د ځان نه ښکته سړی وګوره ریوله هغه ورته وی که ته مېلمه نه وې دا خوله به مې درله والې وه دا ته زه ښکته سړی ښکاره کېږم خپل ځان ته دې کتلي دي دی پوه شو چې هلکه ټیک ته غریب وی خو څه کمال به پکې نو دې ته را روان شم په لار راته بل سړی ولیده یو زمیندار و زمینداري کوله سلام یې په واچو د وی زمیندار دی خو دلته پټۍ کري نو د ده بل څه کار دی د زمیندار به بل څه کاري او زمیندار خو زموږ په معاشره کې موږ وایو پرېوتی دی نو زمیندار دی ورنه ته که کوم خوراک کې دا د زمیندار برکت دی محترم وګوره الله دې معافي وکړي زمیندار باندې سلام واچو په پوله ورته ولاړ دی څه کې ګورې نه چې ګوټ کومه ښه یاره ته خو داسې دا غوندې ښکاره کېږي راځه زما پیر صاحب اعلان کړو پیر صاحب له دې بوځم ولې پیر صاحب له وي ما ته پیر صاحب وي چې د ځان نه ګنده او پرېوتی شي نو ما ته ته ډېر پرېوتی ښکارې د زمیندارۍ نه بل شي تا ته نه ښکاره کېږي هغه چې راغی وي ښه چې رانږدې شو په پولې ته یو تتوڼه ویسته دې پولې له را خلاص کړه او خو د زمیندارانو لاس دی چې راپاسېده دا مخ باندې چاپ ولاړو چې دا څه په دغه وړی موږ ته ځان نه پرېوتی سړی کوم دی وګورم د یو سړي ته ووایه که یو سړی هر څومره ګیا ګزرا دی شرابي دی زناکار دی کبابي دی هر قسم دی که دې ورته په مخامخ دا ووایي چې ته ما نه پرېوتی په ایمان چې ګریوان ته دې لا څه چوي داسې چا ته ویلی شي هر انسان ته خپل نفس معزز دی زما محترمو وایي را روان شو ده وی چې په انسانانو کې خو اونه شوه را روانو په ډیران باندې ګندګي ولیده ډک او دسماتې د انسانانو ولیده توجه کوئ خبرې ته ده دغه ته لاس اچو ګندګۍ دپاره یې سره غشتل ګندګۍ ته وایي زه به ستا به پیر صاحب له بوځم نو ته ستا نه ګنده شی ما ته نه ښکاره کېږي وایي هغه ګندګي ورته الله ګویا نه کړه او اواز یې ورته وکړي ما له ګوتې راونړې ته زما د فلسفې نه خبرې زه یو عظمت والا فلسفه لرم دی چې حیران شو چې د ګندګۍ نه اواز راخیږي ډېر په تعجب سره ورته ولاړ دی زما فلسفه وره وایي د ټولو نه مخکې په دنیا کې زه د غنمو دانه وم هغه دانه زمیندار په واغشته ډېر په ښکلي انداز کلایه کې نیولې وه پلاستیک کې اچولې وه کاغذ کې اچولې وه پټي ته یې راوړه هغې پټي کې پټي یې ورته واړو پټي کې زه ښکته کړم زه یې په خاوره کې ښکته کړم زه چې بر راوختم بیا شپږ میاشتې دغه زمیندار زما تواب کړی دی که چا بلوزوي و خیر دی لیکن که زه فصل له به یې ګوتې راوړې دې زمیندار به پې جنګ کو بیا لو وشو زه یې په ښه طریقې سره په بوجۍ کې واچولم جرندې ته یې یوړم اوړې کړم د هغې نه پسې روټۍ جوړه کړه تا به زه په خوند باندې ډېر په عظمت باندې نیولم او خولې ته به دې اچولم لیکن کله نه چې زه ستا د پلیتې ګېډې ته راغلی یم داسې رانه جوړ شوی دی دې ته یې تصور کړی دی
زه یو عظمت والا شوم، زما ډېره عظمت والا فلسفه ده، زمانه کې ګندګي جوړه ده، دا ستا په پلیته ګېډه کې جوړه ده. تا دې ته سوچ کړی دی د ځان نه ته پلیت ښکاره کېږي، د ځان نه درته ګنده ښکاره کېږي، بل دی پوه شه بهی چې ګندګي خو هم ډېر عظمت والا فلسفه لري. راغې پیر صاحب ته وایي حضرت ما وګرځېدم جي د ټولو نه پلیت شی چې ګندګي وه، حضرت هغه م راته الله ګویا نه کړه، ما ته پته ولګېده په مخ ته ځمکه ما نه پلیت و ګنده بنده نشته. حضرت خپل ځان مې درته پېښ کړه، زه پلیت یم، وایه اوس بیعت کوه. وایي حضرت ورته اوس تا کې چې کوم دی نو دغه پیدا شو، اوس تر کې عجز پیدا شو، اوس تا ځان عاجزه که. او زما رب فرمایلی دي، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي من تواضع لله رفعه الله. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې ځان ښکته که، ځان یې الله ته ذلیله که، خلکو ته یې ذلیله که، رفعه الله، الله به تر عرشه پورې اوچت کي. اوس که تا ته مرتبه میلاویږي، تا ځان ذلیله که، ځان دې پلیت ښکاره که، ځان دې ګنده ښکاره که، تا ته به مقام په دې عاجزۍ باندې میلاویږي، بیعت یې ورته وکړه زما الله به اوس تاسې میلاویږي. ما ووې الله چې ډیلینګ کړی دی انسان سره، او دی ورته ویلی دي چې جنت به دله درکوم د ټولو نه مخکې انفسهم راغلی دی. خپل ځان به حواله کې، خپل ځان به پاک کې، خپل ځان به د الله سره په رابطه کې، و په دا زړه کې به فکر آخرت پیدا کې، په دا زړه کې به محبت الهي پیدا کې، په دا زړه کې به محبت مصطفی پیدا کې، الله به ستا رب سره رابطه کېږي. د ما محترمه ګوره دې ته سوچ کړی دی جنت या हबीब सलाम अलैका सलाम